اوس د جنکو چې زیات تر قتلونه کېږي په دې باندې کېږي چې د دې ویډیو راله د دې تصویر راغی او ضروري نه ده چې هغه تصویر هغه اصلي تصویري هغه زیات تر مافټي آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده. لومبي موږ سړو ته د دې باره کې آګاهي ورکو بیا ښځو ته ورکو ځکه چې یو ښځه کور نه روزي نو خامخا د هغې شاته چې زور نی د هغې شاته رور نی د هغې شاته پلار نی د هغې شاته خاوند نی زوی نی نو هغه یو کمزورې کس ګڼل کېږي او پولیو ورکرز دی کې خپل رول ادا کولی شي. پہلا زنانہ پولیس چې دی هغه په تھانه جات کې موجود نه وي. اوس چونکې په تھانه جات کې فیمیل پولیس افسران موجود دي او چې کوم شکایت کننده وي هغه به د دې یېرې نه راتلی چې تھانه کې سړی دی او زه به هغې ته خپله مسله څنګه ویم. نو ښځه چې یو ښځې ته خپله مسله څنګه ویلی شي نو داسې یو سړي ته نشي ویلی. السلام علیکم، زما نوم مهوش محب کاکا خیل دی، زه ایډوکیټ یم د های کورټ. دا جنډر ډیسک چې کوم جوړیږي لګیاړي د دې ډېر زیات ضرورت دی خاص توګه باندې زموږ زم شوي علاقو کې او زمونږ په د عام چې کوم د ضلع دي کو هغه پېښور دی 400 ده نو مخار دی مردان دی دې علاقو کې هم د دې جنډر ډیسک حالانکه پورا پاکستان کې دې ضرورت دی. کو مونږ ګورو نن سبا کورنۍ تشدد هم زیات شوی دی په ښځو باندې. بله دا ده چې ښځو ته په خپل وراثت کې حق نه میلاویږي او ټولو نه ضروري خبره خدا ده چې ولې د زم شوي علاقو کې جنډر ډیسک جوړ شي. هغه دا ده چې ښځو چې کم دي د هغوی خړومبي CNICs نه دي جوړ شوي، د هغوی هېڅ آیډنټټي کارډ نشته. نو چې د هغوی آیډنټټي کارډ نی هغوی کله رجسټرډ نی په فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ یې نی نو هغوی بیا خپل حق استعمالولی هم نشي چې هغوی وراثت کې خپل حق وغواړي. بیا موږ نن سبا ګورو چې د ښځو تصویرونه د هغوی ویډیوز وایرل کیږي او موږ وایو چې د اونر په نوم باندې ښځې ووژنلې شوې د هغې شکل بدل شو. پخوا به ښځو چې کله په خپلې مرضۍ باندې واده کوو ای به د کور نه بهر ووتلې نو موږ به وی چې دا د اونر خبره ده د شرم خبره ده او دې زموږ خاندان چې کوم دی هغې ته یو غلط نوم راوړه نو هغې په نوم به ښځې مړې کېدې. اوس د جنکو چې زیات تر قتلونه کېږي په دې باندې کېږي چې د دې ویډیو راله د دې تصویر راغی او ضروري نه ده چې هغه تصویر هغه اصلي تصویري هغه زیات تر مافټي آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده. نن سبا خو تاسو آرټیفیشل انټیلیجنس ته ووایئ د دې تصویر داسې تصویر جوړ کا اب ورله جوړه کی ویډیوز به ورله جوړې کي نو په دې باندې د ښځو چې کم قتل دی د هغې روکتھام هم ډېر ضروري دی او دا په دې زم شوي علاقو کې ځکه چې هلته د دې اکسیپټنس نشته خلک په دې باندې آګاهي نه لري چې یاره دا آرټیفیشل انټیلیجنس په تھرو شوی دی دا مارفټ دی دا ایډټ دی نو دا د خلکو کې پوهه زیاتول ډېر ضروري دي ځکه چې یو ښځه کور نه روزي نو خامخا د هغې شاته چې زور نی د هغې شاته رور نی د هغې شاته پلار نی د هغې شاته خاوند نی زوی نی نو هغه یو کمزورې کس ګڼل کېږي او پولیو ورکرز دی کې خپل رول ادا کولی شي دې کې لیډي هیلث ورکرز BHOs ځکه چې زم شوي علاقې او داسې علاقې چې کم کې مونږ ښځو ته یو کلچر ریسټرینټ سي. السلام علیکم، میرا نام سیدہ ندرت ہے، جنڈر اسپیشلسٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. جنڈر ڈیسک کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ جب ہماری جو فیمیل ہے اور اسپیشلی جو مرج ڈسٹرکٹ کی ہماری فیمیل ہے ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کو ایکسیس نہیں ہوتی، ان کو ان کے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو ان فیسلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ ڈپارٹمنٹ جو فیمیل کے لیے ٹرانسجینڈرس کے لیے جو فیسلٹی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جنڈر ڈیسک ایک ایسا ہیلپ ڈیسک ہے کہ کوئی بھی فیمیل کوئی بھی ٹرانسجینڈر وہاں پہ جا کے ہر طرح کی اپنے لیے معلومات حاصل کر سکتا ہے، ہر طرح کی انفارمیشن لے سکتا ہے. اگر ان کو کوئی ایشو آ رہا ہے، اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، کوئی GBV کا کیس ہے، جنڈر بیسڈ وائلنس کا، وہ وہاں جا کے بھی رپورٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ آگے جو جنڈر ڈیسک پہ ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہوں گے وہ ان کی ہیلپ کریں گے، ان کو ان کی جو بھی ایز پر ریکوائرمنٹ ہے ان کو وہاں پہ ریفر کر دیں گے. اسی طرح جنڈر بیسڈ وائلنس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کسی اور چیز کی سائیکو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو نفسیاتی کوئی ایشو ہے، اس پہ بھی جو ڈیسک ہے اس پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو ریفر کر سکتے ہیں کہ جو اگر سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے ریفر کر سکتی ہے. ایون میڈیکل کے لیے بھی اگر ان کو ضرورت ہے وہ ان کو جو بھی ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ اگر جو بھی صحیح جگہ ہے وہ ان کو وہاں پہ ریفر کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان مغیث منیر دیں سب انسپیکٹر پولیس ڈپارٹمنٹ کے. پہلا زنانہ پولیس چې دی هغه په تھانه جات کې موجود نه وي. اوس چونکې په تھانه جات کې فیمیل پولیس افسران موجود دي او چې کوم شکایت کننده وي هغوی به د دې یېرې نه راتلی چې تھانه کې سړی دی او زه به هغې ته خپله مسله څنګه ویم. نو ښځه چې یو ښځې ته خپله مسله څنګه ویلی شي نو داسې یو سړي ته نشي ویلی. اوس الحمدلله تھانه جات کې جنډر ډیسک جوړ دي، په هغې کې
زنانه پولیس اهلکاران موجود دي او زه دا ټول خویندو ته وایم چې کوم خویندو ته مشکلات دي هغه دې راځي په ډاډه باندې لیډیز تھانې ته او خپل مشکلات دي هغې ته بیانوي او انشاءالله پوره کوشش به وي زموږ چې موږ د هغې مسایل حل کړو. تھینک یو.